بل سوال دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مهر نبوت کله لګېدلی دی او په ده باندې څه لیکلی شوي وو. نو دا کله لګېدلی دی باره کې دوه روایات دي. یو روایت کې راځي چې پیغمبر علیه السلام چې کله پیدا شه نو د پیدایش په وخت کې د پیغمبر علیه السلام په شا باندې مهر نبوت یعنې د نبوت مهر چې کوم دی لګېدلی و. او بل قول او صحیح قول هم دغه دی. دویم قول دا هم دی چې پیغمبر علیه السلام چې کله اول ځل شک صدر شو چې د 4 کال عمر کې و نو په دغه وخت کې چې د فرشتو د په شا باندې مهر نبوت لګولی دی. او په دې باندې څه لیکلی شوي وو؟ ځینې روایاتو کې بعض علما فرمایي چې بین محمد رسول الله لیکلی شوي وو او ځینې روایاتو کې دي چې په دې باندې صرف انت منصور داسې الفاظ لیکلی شوي وو. لیکن اکثر محدثین دا وایي چې دا صرف یو نشان و، په دې باندې هېڅ هم لیکلی شوي نه و. دریم سوال دا دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شه نو وفات نه بعد دا مهر نبوت چې دا بیا هم موجود و یا بیا ختم شه. نو د باره کې حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات نه بعد مهر نبوت ختم شو. او دا فرمایي چې کله صحابه کرامو کې اختلاف شو د پیغمبر علیه السلام د مرګ په باره کې د وفات په باره کې نو ما مهر نبوت ولې چې دا نشته دی. نو زه پوه شوم چې پیغمبر علیه السلام چې دا وفات شوی دی دنیا نه لاړ دی.